حارث رؤوف ګټلې میچ خپل ټیم ته بایلو. حارث رؤوف اخرنی اورونو کې یو ځل بیا وهل خوړل دي. دا شکر دی چې په 2017 چیمپئن ټرافي کې حارث رؤوف او شاهین افریدي نو کچره حارث رؤوف او شاهین افریدي په 2017 چیمپئن ټرافي کې نو مشکل ده چې 2017 د چیمپئن ټرافي مونږ ګټلې و. پای کې محمد عامر او حسن علي او جنید خان درې واړو بالرانو خپل بالینګ کړو. په هر میچ کې حسن علي او عامر سپیشلی ښه بالینګ کړو. جنید خان ته خدا سي په هر میچ کې موقع نه وی ملو نو په دې وجه باندې خو چې کله جنید خان ته مکمل او شي و نه هم خو بالینګ کړو. خیر اوس په خبرو کومګه د شاداب خان باندې چې امریکا لیگ شروع دي. تاسو له پته وی ام سی ال ولا ویل کېږي امریکا لیگ دی چې پای کې د شاداب خان لوبډله چې کوم د سان فرانسیسکو یونیکان لوبډلې سره شاداب خان لوبه کوي. نه د لوس انجلس نایټ رایډر سره میچ چې په 4 اور کې 52 رنز پکارو لوس انجلس نایټ رایډرز ته. نو حارث رؤوف مال بالنګ نه کوي چې زه د بالنګ وکم اور دا میچ در لو غټم. نو میچ خپل ټیم لنه دی ګټلې. میچ لوس انجلس نایټ رایډر ته ګټلې دی. راغله د په اور کې 23 رنز ور کړی دي. 4 اور 53 پاتو چې د پکې 23 ور کړل. نو اخرنه میچ کم دی لوس انجلس نایټ رایډر ته ډیر آسان کو. په ډیت اور کې یو ځل بیا سړی چې کم دی ناکام شوی دی. حارث رؤوف 2.2 اور کې 38 رنز ور کړی او سلور پکې وډونه هم کړو. حارث رؤوف په خپل کوټا کې چې کم امریکا لیگ رومنه میچ دار حارث رؤوف خو اوماغه حارث رؤوف ته چې دی وهل خوري اوماغه ډیت اورز کې سپیشلی اور د پاکستان کرکټ بورډ سره تر اوسه پورې د حارث رؤوف الټرنیټ یا د حارث رؤوف ریپلیسمنٹ کې لاړی پیدا نشو. دای چرته ریپلیسمنٹ بادر پیدا نه کو بادران شته پاکستان ټیم سره دا نه چی نشته خدای کنسیسټنټلی موقع نه ور کوي. دای موقع نه ور کوي او تاسو وګورئ د کله نه چې حارث رؤوف او شاهین افریدي راغلي د پاکستان ټیم لا نو چې څومره هم میگا ایونت شي ورلد کپ شي ټي 20 لکه ون ډے لکه چیمپئن ټرافي لکه ټیسټ دی یا نور داسې سیریزونه دي نو پای کې دومره میچونه حارث رؤوف او شاهین افریدي موږ له ګټلي دي چې سونه را لا بایللي دي په اهم ټورنامنټو کې. حارث رؤوف په وجه باندې مونږه انډیا نه 2 ځله میچونه بایلل. د حارث رؤوف د خراب بالینګ په وجه باندې استرالیا نه یو ځل سیمی فائنل بایلو ټي 20 ورلد کپ کې شاهین افریدي د خراب بالینګ په وجه باندې چې یو کیچ پکې حسن علي ډراپ کو. نو دا خره چې دا مخکې دا دواړه کلاډیان ټیم کې ونو دواړو داسې مضبوطه پرچی ده د دواړو کنه چې د ټیم نه ډراپ کېدو سوچ هم ته نشي کوله. هم د شاهین افریدي هم د حارث رؤوف. خیر شاهین افریدي خو بیا چرته نه چرته پرفارمنس راغلی دی خو په ډیت اورز کې حارث رؤوف چې کوم دی همیشه وهل خوړل دي او پاکستان چې کوم میچونه بایللي دي نو هغه د حارث رؤوف د خراب بالینګ په وجه باندې بایللي. ابلوز سلمان علي هغه انټرویو کې ابلوز یو انټرویو وچې کې تاسو شو چې انډیا خلاف ایشیا کپ کې کوم میچ پاکستان ګټلو او بایلو نو کې سلمان علي هغه چې زما غلطي دا و چې ما 17 اور حارث رؤوف ته ورکو پای کې دغه مضبوط وهلو خوړل. آی کې میچ چې کوم دی مومنټم ټول انډیا ته وړېدو 1500 اور پورې میچ ټول د پاکستان په لاس وکړو خو چې دی راغو د وهلو خوړل نو میچ ټول انډیا ته وړېدو. نو خیر دا حارث رؤوف پرفارمنسز دی راتلونکي ټایم کې به د نور هم ایکسپوز کیږي. کله چې د نوجوان ته موقع نه ورکړل کېږي نو نوجوان د زړه ازار به هم چرته زیږي. دا اپډیټس دې حواله سره تاسو سره ده کمنټ لازمي